نن ولا سبق کې موږ سره څه ده ایډجکټیو اسم صفت او د هغه ول اقسام به نن وایي. صحیح ده. ایډجکټیو صفت ویل شي او کاینډز اف ایډجکټیو. ایډجکټیو ته په اردو کې، په عربي کې، په فارسي ژبه کې، په پښتو کې ورته شي نه ویل شي، اسم صفت نه ویل شي. اسم صفت څه شي ته ویلی شي؟ اسم صفت مطلب دا ده که چېرته کې یو اسم راشي، ناون یا پروناون، ضمیر، نه د هغه والا یو وصف متبینوي، د هغه والا ښهوالی او بدوالی بیانوي، او د هغه نون یا د پروناون والا مقدار یا کیدای شي تعداد یا د هغه والا مقام، مرتبه، درجه. صحیح ده. دا شیان وظیفه دي ته چې نه ویل شي؟ ایډجکټیو نه ویل شي. صحیح ده. ایډجکټیو همدې شي ته ویل شي. بیا د ایډجکټیو موږ سره په څو قسمه ده؟ اووه قسمه باندې ده. یو ته ویل شي ایډجکټیو اف کوالټي. صحیح ده که نه؟ کوالټي ولې کوالټي چې څه ته ویل شي؟ کیفیت ته ویل شي. کوالټي چې څه ته ویل شي؟ کیفیت. د یو شي والا وصف، حالت. لکه ته اوس وایې که نه څه ریچ مین، یو مالدار سړی، تو د هغه والا اوس کوالټۍ وښیله، ریچ واله د مالداري. صحیح ده که نه؟ یو وصف هغه کې ورکېده، یو حالت یې ده. یا ته وایې څه a dirty man, a dirty room، خیرنه کمره، تو د هغه والا حالت څه کړلو؟ واضح ته کړلو. صحیح ده. نو دا څه شول؟ دې ته ویل شي ایډجکټیو اف کوالټي. اپ لفظ ورسره لګوه بس خپله ښه. ایډجکټیو اف کوالټي. یو کوالټي وي، یو کوانټیټي وي. کوانټیټي چې څه ته ویل شي؟ مقدار. کوالټي کیفیت ته ویل شي. د څومره د شیانو بازار کې ښه که نه، دې باندې کوالټیا لیکلی شوي، کوانټیټیا لیکلی شوي. کوالټي کې تو ته ښایي چېرې دا شی د کومې درجې والا یا وصف والا یا ښه ده نه ده ښه. او کوانټیټیا ورکې لیکلی شي 27 کیلو ده، 22 کیلو ده، 23 کیلو ده. دا شی ورکې لیکلی شي. دویم شی مو سره څه ده؟ کوانټیټي ده. صحیح ده. کوانټیټي مقدار ته ویل شي. مقدار. نو ایډجکټیو اف کوانټیټي نه څه مراد شولو؟ څه هغه اسم صفت څه هغه د شي والا تعداد تو ته کله کله ښایي، خو تعداد مجهول، نامعلوم تعداد ښایي. لکه ته سم بوایز، څو وړکي. اوس څو وړکي نه ته ویل چې داسې څو وړکي راغلي، څو یاره دا پته درته نه ولګېده، خو څو درېو پنځو شپږو ټولو ورکې راغلو که نه، سم یې نامعلوم شی ده، ښه درته ښایي. یا همدا شی ته وایې که نه څه انف ماني، ما سره ډېرې کافي پیسې دي. صحیح ده که نه؟ انف چې څه ته ویل شي؟ کافي ته ویل شي. لاټ اف مني، ډېره روپۍ، ډېره سوره، ډېره 3 کروړه 5 کروړه، دا نه ده معلومه. یا همداسې ته وایې سم ملک لاونه شودې، څه شودې، څه راکړه. نو دا څه ده؟ دا کوانټیټۍ ده، خو نامعلومه کوانټیټۍ ده. موږ سره یوه معلومه کوانټیټۍ عقیدل شي، ښه څه پروا نه کوي. دریم موږ سره ده ډیمونسټریټیو. صحیح ده. ډیمونسټریټیو اف ایډجکټیو نه مراد هغه ایډجکټیو اسم صفت ته څه هغه د یوه شي یا د یوه سړي یا د یوه ځای یا همدا شی ته د یوه شي د ډېروالي یا یووالي طرف ته اشاره وکړي. او دا موږ سره څلور شیان دي. صحیح ده. څلور ورډز دي موږ سره د دې دپاره استعمالیږي. لکه ته وایې که نه څه فلاور. فلاور خو اوس مطلق فلاور شو، چې شو پته یې نشته. خو ته وایې څه ون فلاور، یو ګل. صحیح ده که نه؟ بس ته داسې یاد شي. داسې یاد ویل شي څه دس فلاور، دغه اوس دا ډیمونسټریټیو ایډجکټ شو، دس فلاور. صحیح ده که نه؟ دیټ فلاور، دیټه استعمالول شي. که بیا ډېر شولو بیا دیس فلاورز، دوز
لاورز اندس تیل شي this man that man these men's those men's داسې تیل شي د those men انداسې تیل شي مثلا نو دا څومره دي د چنل شي ډیمونسټریټیو نیل شي ښه کنه بل مسره د څلورم نمبر کې سواغه تیل شي انټراګیټیو اډجکټیو انټراګیټیو اډجکټیو صحیح ده انټراګیټیو اډجکټیو چې تیل شي انټراګیټیو اډجکټیو نه مراد هغه اسم صفتی ده هغه کله ته بیان کې کنه هغه دی واجه نه تو نه یې سوال غونې پیدا وشي سوال غونې وضاحت د نه غوړي ښه کنه ګویا لکه ته وایې کنه چې وچ پین از یور تو له کوم پین د دې کې پینونه خو ډېر د کله کله مو څو کنه د کنه کرنه موبایل کې د موبایل کې د امتحان حال ته نه بسای ته نه به سړی تپوس کوي که نه کوي سو وچ موبایل از یورز کوم موبایل د ته ولا ورکې انداس چوک تپوس د نه کول شي څه حسن از هی حسن از هی چوز وایده شوک ده انداس ته نور د نه تپوسونه مو پوسونه کوي صحیح ده کنه نو وټ شولو وچ شولو هوز دی په ذریعه سره موږ څه کوو انټراګیټیو اډجکټیو استعمالو پنځم نمبر د موږ سره پوزیسیو اډجکټیو پوزیسیو اډجکټیو 5 نمبر باندې څه ده پوزیسیو پوزیس چې تل شي ملکیت تل شي کنه پوزیسیو اضافي نسبتی صفت اسم صفت څنګه شی اضافي وي اضافت ولا صفت ورکی وي اضافت ولا معنا ورکی وي یا ورکی د ملکیت ولا معنا ورکی وي صحیح ده کنه بیا ته چینل شي پوزیسیو اډجکټیو نه تل صحیح ده پوزیسیو اډجکټیو نه تل صحیح ده کنه پوزیسیو اډجکټیو نه تل شي اوس ګوره ته وایا کنه سم مای فلاور مای کار داسې تیل شي که نه کله ته دا خبره وکړي که نه څه مای کار وغیره داسې ته نورې خبرې وکړي دې سره څه کېږي شاید به تو ته واضح شي چېرې دې کې د ملکیت والا معنا ورکېده دې کې د اضافت والا معنا ورکېده موږ سره پوزیسیو اډجکټیو دپاره 7 ورډز استعمالیږي مای اور صحیح ده انداسې ته استعمالول شي دیر اټس هر هز یور صحیح ده داسې ته استعمالولی شي صحیح ده شپږم نمبر د موږ سره نیمرل اډجکټیو نیمرل اډجکټیو نیمرل اډجکټیو نمرلیل شي نمرلیل شي نمرل چې تیل شي اصل کې انسو تعداد وغیره تیل شي کنه مقام تایل شي صحیح ده ندینه مراد هغه اډجکټیو د سدي په ذریعه سره د سړي د شخص یا د زوی تعداد ظاهر کی صحیح ده کنه هغه تایل شي لکه ته وایې څه 5 بوایز 5 څه د تعداد ده کنه انسا ده ته وایې 6 horses ته وایې C1 skies صحیح ده داسې استعمالول شي C1 sleepers 7 सोने वाले اصحاب کهف داسې ته استعمال کولی شي که بیا هغه کې څه کوي ساره د تعداد د درجه مقام یا خیالو بیا هغه کې یا د نمرل اډجکټیو نه وتلی شي لکه ته 7th class 5th class 5th 6th 8th صحیح ده نشے مو استعمالو ورکی یا همداسې ته وایې څه 5th بوایي 5واں لڑکا ہے صحیح ده 7th کپ وما پیاله صحیح ده که تعداد د ته ظاهرولو که نه بیا دې تیل شي ډیفینټ نمرل اډجکټیو ډیفینټ خو معلوم تیل شي که نه ډیفینټ نمرل نه تیل شي که بیا تعداد د ته نه وضاحولو بس اس یو شاید ته مجهول حالت کې ظاهرول شو بیا تیل شي انډیپینډنٹ نمرل
ایڈجیکټیو لکه ته سم به وایي سم اوس نه ده معلوم څه سوره دی صحیح شوه اووم نمبر موږ سره ده پراپر ایډجیکټیو پراپر ایډجیکټیو پراپر ایډجیکټیو صحیح شوه پراپر ایډجیکټیو پراپر ایډجیکټیو چې شتل شي پراپر ایډجیکټیو نه مراد هغه ایډجیکټیو دی چې هغه د پراپر نون نه جوړیږي لکه ته اوس یایې که نه څه امریکا امریکا خو معلوم ځای ده که نه دې نه مو جوړو امریکن سوټس امریکن جوړي دي سوټونه دي امریکنس مین امریکنس شوز داسې یو سره استعمالوه چې استعمالوه ښه یاره دا د کومې علاقې ده دا جیپنیز ده جاپان والا شو که نه دی کوم ځای والا ده امریکن ده صحیح ده دا چې در خال استعمالوي دا فرانچ ته وغیره دغو ځای والا ده صحیح ده نو دا شی ته شیانو ته څه نه ویل شي پراپر ایډجیکټیو نه ویل شي یا چاینا ده که نه چاینا والا چیز ده تو سره لکه چاینیز پین چاینیز پنکا پاکستان ده که نه دی نه جوړېږي پاکستانی چاول پاکستانی رایس صحیح ده